السلام علیکم زما پښتون ورونو زه د پاکه د اړخ نه چې کوم دی نو تاسو ته لږه د دې پښتو انټروډکشن کوم او د پاکه لږ انټروډکشن کوم کله چې موږ د پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن شروع کړو نو زموږ د دې بنیادی مطلب دا و چې موږ د کې خپل ماشومانو ته او خپل وړو ته خپل ژبه وښیو نو په دې الریډي موږ ډیر مخکې کار کړو او موږ څه کلاسونه اغوښتي وو خو هغه د وخت دغه سره بیا ورو هېرېږي نو موږ اوس بیا د دولتزل صاحب او قاسم جان وي چې موږ بیا دا پښتو چې کوم دی نو خپلو دې وړو ته چې کوم دی نو بیا شروع کوو ځکه چې پښتو ضروري ده او ورو دا ژبه په ختمېدو کې ده او خاص کر زموږ هغه کسان چې کوم دلته کې بار ملکونو کې اوسي که هغه امریکا کې که انګلینډ کې که سعودي کې نو دا واړه چې کوم ژبې سره لوي شي نو هغه خپله ژبه ترې پاتې شي ځکه چې پښتو کې وایي چې وایي که بله ژبه زده کول که کمالي ده بله ژبه زده کول که کمالي ده نو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو د دې مقصد دپاره چې کوم دی نو موږ په لومبې نن د دې پښتو سیشن دپاره به موږ لومبې یو کلاس چې کوم دی نن شروع کړو چې هغې کې به موږ بنیادي ټکي د پښتو چې کوم دی نو هغه به موږ وړاندې کړو چې پښتو ټکي به موږ څنګه خلکو ته ښیو او د خاص کر د دې وړو ته به موږ څنګه ښیو چې لکه د کوم ځای نه لومبې نو دا لومبې لیسن دی او موږ تاسو ته دغه کوو دا ټکي تاسو ته ښیو د پښتو او نور انشاءالله چې کله نور کلاسونه دغه کېږي نو دې سره به موږ نور ټکي به تاسو ته ښیو بلکې د وخت د کمي په وجه باندې به نن موږ یو څو ټکي تاسو ته در وړاندې کړو پښتو چې کوم دی نو ډېره زړه ژبه ده د دې دا ټکي چې کوم دی نو فارسی سره عربی سره او اردو سره ملاویږي نو زده کول یې هم دومره ګران نه دي مثلا لکه اوس به موږ فرض کړو مثال واخلو د الف پوه شوې الف په پښتو کې داسې لیکلی شي او په وینا کې لکه الف ټیک شو او په انګلیش کې حالانکه دا مطلب دا موږ د دې وړو ته ښیو نو هغې به الف که فرض کړو په دې نشي ویلی که په داسې نشي ویلی نو موږ به ورته په انګلیش کې به ورته سپیلنګ وایو نو د دې دپاره به چې کوم دی د دې وینا به چې کوم دی اسانه شي ټیک شو الف او د الف مین لکه الف او په انګلیش کې چې کوم دی مثال دی لکه ا دی څنګه چې په انګلیش کې ا ویلی شي نو په پښتو کې الف او ا ټیک شو او الف معنا انار ټیک شو او د دې نه پس چې کوم دی بیا دویمه ټکي موږ ورته په پښتو کې وایو ب په پښتو کې ب داسې ویل شي او په وینا کې ب یې لکه ب ټیک شو او په انګلیش کې د دې د وړو لپاره که فرض کړو دوی ته په وینا کې ګراني نو ب ټیک شو او ب معنا په انګلیش کې لکه بي څنګه چې په انګلیش کې بي راځي په پښتو کې داسې ب ټیک شو او په مطلب یې دا لکه ب معنا باز دا ته په داسې ټکي کې هم استعمالولی شي ب معنا باز ټیک شو دا خو ډېر او تاسو ته که دا پته وي نو په ټولو الفابیټس کې دا یو جمدی ژبه ده ټولو نه میچور ژبه پښتو ده ځکه چې د دې د ټولو نه زیات الفابیټس دي د عربۍ نه هم زیات دي او د اردو نه هم زیات دي او د فارسي او د دې تقریبا یو مره الفابیټ دي نو مطلب دا دی چې دا یو جمدی او یو میچور ژبه ده د دې زده کول خاص کر هغه کسانو دپاره چې کوم په بار ملکونو کې اوسي ډېره ضروري ده چې تا لا پښتو خپله ژبه نه درځي نو ته په خپل کلچر هم نه پوهېږې ته په خپل دود دستور باندې هم نه پوهېږې ته په خپل روایات هم نه پوهېږې پوه شوې نو البته د ژوند نه مد اخلي چې ته په خپله ژبه باندې پوه شې ټیک شو لکه بې خو وشو اوس چې کوم دی پې پوه شوې په پښتو کې پې داسې لیکلی شي او پې لکه درې ټکي ټیک شو او په انګلیش کې پی ټیک شو او مطلب پی څنګه چې په انګلیش کې پی ده داسې په پښتو کې پی ده او مطلب پاکستان چې په الفاظو کې راولي نو پاکستان
P mana Pakistan. ٹھیک شو قاسم صاحب وایه کو مطلب څه دغه پکې دومره زموږ تجربه هم نشته په هر حال داسې پروفیشنل هم نه یو خو صرف دا ده چې د دې ځای دې وړو ته دا درې څلور ټکي وښیو او باقي ورسره بیا د دې نه علاوه چې کوم دی ت الف ب پ مو شوه ت په پښتو کې په فارسي کې په اردو کې په ټولو کې په دې الفابیټس کې ت دغه شان لیکلی شي او په لیکلو کې ت په وینا کې ټیک شو ت او په انګلیش کې ت ټي ای ت ټیک شو او مطلب یې دا دی پی انګلیش کې څنګه چې په انګلیش کې ټي ده نو په پښتو کې چې کوم دی ت ت معنا تخته یا تخته ت معنا تخت ګوټه کې د پاسه ت معنا تخته یا ت معنا تخته ٹھیک شو او خاص کر د مونږ په پښتو باندې او ډېر لوی اثر نن سبا روان دی او ژبه ټوله خرابېږي ٹھیک شو نو د دې لپاره پکار دی چې مونږ د خپلې ژبې ته ت س س لکه دا او ټکي اوس په اردو کې نشته پوه شوې او په وینا کې س داسې لیکلی شي ټیک شو دوټی کې د لاندې س او په انګلیش کې اس ای س ټیک او څنګه چې په پښتو کې س ده نو په انګلیش کې ورته اس ٹھیک نو سی معنا ثابت ٹھیک سی په وینا کې داسې سی ګوټی کې تی سی په انګلیش په وینا کې سی ٹھیک شو او په مطلب یې دا دی لکه څنګه چې ا نو په سی کې اس او سی په وینا کې په ټکي کې به څنګه استعمالي ثابت لکه سی ثابت د دې په خپل خبرې دي خو د دې ضرورت اوس موږ ته راغلی ټیک شو داود جان جی زمونږ خور د سایقه هغه تپوس کوي په فیسبوک د لارې موږ نه چې په پښتو کې هغه الفاظ کم چې اواز چې کم دی نو هغه یو شانتي دی د اردو نه چې کوم مختلف الفاظ دي کنه نو په هغه باندې خو زما خیال موږ رستو پروګرام دا کې بیا فلسفه خبر صحیح ده چې تاسو خپل لسن نه پس کدي ته جواب ورکړي نو خبر وي ټیک شو کم د اردو نه مختلف دي هغه دا سوال کوي هغه خو ډېر ټکی دي زمونږه ژبه ډېره پخه ژبه ده دا د ټولې ژبې د دې نه رستو راغلي دي اکو اردو شوه ایون عربي هم د دې نه رستو راغلي ده نو په هر حال د دې جواب به موږ ورکړو سی وشوله ها واپسې بیا چې کوم دی جیم په پښتو کې جیم داسې لیکلی شي ټیک شو چې دا ټکي پکې دلته جیم شو او په لیکلو کې په اردو کې په پښتو کې چې فرض کو جیم وې نو جیم ټیک شو داسې ده او په انګلیش کې خاص کر مونږ خو د دې د وړو لپاره چې کوم په انګلیش کې هغې که فرض په داسې وینا نه پوهېږي په جیم نو هغې ته په انګلیش کې جی آی ایم جیم ټیک شو او مطلب یې جی دی دا مې ته غواړم جے څنګه چې جیم په پښتو کې په انګلیش کې د جے لپاره استعمالي شي جیم ٹھیک شو جیم نن دا خو اصلي مطلب شروعات دی موږ په دې باندې نور کار هم کوو په بل دوباره بیا هم لیسن کې او ان شاء الله او دا بنیاد نه پس او څومره د دې ډېر لوی پیدا وي واړه چې څومره د دې ځای کوم واړه دي
ان شاء الله دا به ټول دی به زده کوي او دې ته موږ ټوله دا پښتو به ورته ښیو چې دا ټول فرض کو جیم چې زه سي دا ټول په وینا په لیکلو کې داسې راځي خو په دې ټکو باندې د دې دغه بدلیږي لکه اواز ساوند یې دغه شان بدلیږي ټیک شو چې نو دا په پښتو کې داسې لیکلی شي او په انګلیش په وینا کې چې ټیک شو او په انګلیش کې CE या CHE ٹھیک شو چې मतलब چرګه چې او لکه چې فرض کو په الفاظ کې راولي یا په جمله کې راولي یا په خبره کې راولي نو چرګه گا ٹھیک شو چرګه او جان راشد حنیف صاحب ډاکټر راشد حنیف صاحب تاسو ته وجه ډیر اعلی او که څه غلطي وي یا مطلب د مونږ لومبي لیسن دی ان شاء الله د دې نه ورورو دا مونږه امپروو کوو نه دا غي ډیر خوښ شو تاسو لیسن ټیک شو واپسې بیا چې کوم دی بل جمع بل ټکی سي لکه څنګه چې ما مخکې وي جیم چې زی دا ټول په لیکلو کې یو شان راځي خو فرق یې په دغه په ټکو باندې जी जी पता से और पता के जी ठीक शो वेना की दास रादी और पर इंग्लिश की जे डी खुदा दाल के कम दिन उदा पकी साउंड दे जे असल के दा शुरू की दाल ना जे नो आगाव पकी मंगा रेबू लगा पर इंग्लिश के बता D Z E ٹھیک شو Z او دال لکه خاموش دي په دې وجه باندې ٹھیک شو او مطلب D او Z مطلب زیبرا او انا کې په لفظ کې زیبرا اگر چې مونږ دا د دې ځای ورو تخیل نو په دې وجه باندې بیا واپسې چې کوم دی نو چې څنګه چې ما مخکې وي دا ټول ټکي یو شان دي خو دا په وینا کې په ډایلاګ کې په ایکشن کې مختلف صرف په دې ټکو باندې راځي سي سیم ټیک شو او په لیکلو کې سیم سي او په انګلیش کې CE ټیک شو او مطلب یې دی TS انګلیش کې TS لکه چې نوٹ په T او C دغه شوي نو TS س ټیک شو نو زما چې څومره خیال دی په دې رومبي سبق کې دا دومره ټکي د کول پکار دی او نور بیا ان شاء الله زموږ لږ نوره تجربه به موشي او بیا کوم مطلب دا دی چې نور وته بیا ایکسپلینیشن او وختي خور چې کوم سوال خور چې څنګه سایقه سوال چې د اردو نه کوم مختلف الفاظ دي دغه الفاظونه ګوره د پښتو داسې ټکي دي چې هغه اوسه پورې د یو الفابet کې نشته مثلا ژ پوه شوې ژ یو داسې ټکي دی چې دا په یو ژبه کې نشته دا واحد په پښتو کې دی ژ درې ټکي پی د لکه ژبه ټیک شو بل یو مختلف دغه چې کوم دی چې هغه په یو الفابet کې نه په فارسی کې شته نه په عربي کې شته هغه دی نون نو د دینه دا ظاهریږي چې زمونږ ژبه د ټولو د پاسه ده او پخوانۍ ده ځکه چې د دې نه کم نقل شوي دي نو هغې کم دي په دغه کې موږ نه کم دي
لکه مثلا سي دا اوس وګوره زه دا داسې په الحال دا چې کوم دی دا مختلف څه دي دا دغه نه اړې اړې دا دغه نه مختلف دي پوه شوې. او ډاکټر راشد غني صاحب سوال کوي چې په خې کې او په خین کې څنګه استعمال لدې څنګه دی؟ خین لکه یو خو خین دی کنه یو خې ده کنه. خین چې کوم دی دا زمونږ دا مختلف د هر یو قبیلې خپل ډایلاګ دی او خپل اکسنټ دی. خین چې کوم دی په لیکلو کې ٹھیک شو دا خین دی هغه په دغه کې په سر دی وی چې خې دا پوه شوې خې مطلب خین صحیح دا خین شو دا خې شو. تاسو دې باندې بیا وروسته په دې سوالونو باندې بیا په بل سیشن کې نور خبرې پوره شي. په ډایلاګ کې په اکشن کې دا به موږ بیا دې سره وضاحت وکړو چې دا په وینا کې څنګه راځي. ٹھیک شو. سلام علیکم.